په سوات کې د مټ کالاکوټ نارکټ سړک په یوه رکشه کې د ترافیکي پېښې له امله 15 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. دا پېښه د مټ کالاکوټ نارکټ سړک په سیمه کې رامنځته شوه کله چې یوه رکشه له کنټروله ووته او واړول شوه چې په پایله کې په رکشه کې اور ولګېد او 15 کسان وژل شول او 3 نور ټپیان شول. د پېښې قربانیانو کې د بونیر ولسوالۍ اوسېدونکي، د ښوونځي زده کوونکي او ښځې شاملې وي. ټپیان په ژر توګه د مټ روغتون ته ولېږدول شول، چېرته چې وروسته د نورې درملنې لپاره پېښور ته ولېږدول شول. سیمه ییز خلکو د پېښې په ځای کې د مرستې کارونو کې برخه واخیسته، په داسې حال کې چې د ژغورنې کارکوونکي او سیمه ییز پولیس هم په پېښه کې ځای ته ورسېدل. د وژل شوو کسانو پیژندل شوي دي په نومونو بخت زادګۍ زوجد زورخان د ګلبانډي بونیر، سوچ بیبی زوجد ګل فرید د ګلبانډي بونیر، ساجد الله ولد ودود د اچا کالاکوټ او فیاض ولد فراموش د کالاکوټ، په داسې حال کې چې ټپیانو کې بختې د اختر بهادر د ګلبانډي بونیر، نثار ولد زدور د ګلبانډي بونیر او عمر علي ولد باچا خان د اچا کالاکوټ شامل دي. د نورو معلوماتو انتظار دی.